أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فتحقیق سره منګه ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب چې توراتو فلا تكن في مرية من لقائه نو اے پیغمبر علیه السلام ته په شک کې مپریوزه د ملاقات د هغه نه چې تا هغه سره کړو د معراج په شپه وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځولې موږ موسی علیہ السلام او کتاب د هغه لار ښوونکي بني اسرائیلو ته وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا او ګرځولې موږ په امتیانو د هغه کې لار ښوونکي په حکم زموږ سره کله چې هغوی صبر وکړو وکانو بآیاتنا یوقنون او زموږ په احکاماتو باندې به یقین کوو ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فتحقیق سره ستا رب فیصله وکړي په منځ د دې کې په ورځې د قیامت فیما کانوا فیه یختلفون په هغه مسلو کې چې اختلاف یې پکې کوو اولم یهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون ولې دې ته پته نشته چې څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دې نه اهل زمانه یمشون فی مساکنهم چې دوی تېرېږي په کنډراتو د هغوی ان فی ذلک لآیه بېشکه په دې کې علامې دي د قدرت د خدای فلا یسمعون ای ناورې د الله حکم اولم یرو ولې دا انسانان سوچ نه کوي انا نسوق الماء الى الارض الجرز چې موږ راښکو دا اوبو هغه ځمکې ته چې هغه اوچوي هغه سوکړۍ والي فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم پس را زرغون کو موږ په هغې سره فصل د دې دپاره چې خوري یې د دې څاروي او دوی پخپله افلا یبصرون لږ فکر نه کوي ويقولون متى هذا الفتح ويدي کله به هغه فتحه کله به غالب کیږي ان کنتم صادقین موږ د غلبې په تمه یو که رښتونی قل حضور ورته ووایه یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانهم هغه ورځ د کامیابۍ چې ده په هغه ورځ باندې به هېڅ نفع ورنه کړي هغه کسانو ته چې کافران شوي دي ایمانونه لري ولا هم ينظرون او نه به ورته مهلت ورکړي شي فاعرض عنهم پس حضور ځان پې ناغرضه که نظر اندازی کا وانتظر او منتظر وته اوسه په انتظار کې اوسه چې کله به پې عذاب راځي انهم منتظرون بېشکه دوی هم ستا په انتظار کې دي الله پاک د سورة سجدې په آخري آیات کې د ټول صورت هغه خلاصه بیانوي الله پاک وی پیغمبر علیه السلام کدی ستا په نبوت باندې یقین نه کوي کدی ستا په نبوت کې نوې نوې لانجې راوباسي نخرې پکې کوي نو ولقد آتینا موسی الکتاب موږ موسی علیه السلام ته هم کتاب ورکړو او ما تاسو ته ویلو چې تفسیر حقانی کې عبدالحق حقانی صاحب وایي چې کله یو ځای کې بیان د واقعي راشي نو په هغې کې درې خبرې چې الله مثال ورکوي د موسی علیه السلام چې ولقد آتینا موسی الکتابه موږ موسی علیه السلام ته هم کتاب ورکړی و نو مقصد د دې نه څه دی چې چا هغه کتاب ومنو نو د هغې دپاره پکې ذکر دی د انعاماتو چې چا ومنو نو هغې له موږ څومره لویه درجه ورکړه چې چا ونه منو نو په هغې باندې څنګه عذاب راغی او ای پیغمبر علیه السلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وخت د پیغمبر دپاره پکې تسلي ده دا تکلیفونه یوازې پتا نه دي راغلي په موسی علیه السلام سوره راغلي وو موسی علیه السلام پکې څو پیرې هجرت کړی وو د پیغمبر علیه السلام او د موسی علیه السلام د یو بل سره مناسبت هم دا دی چې څومره مسلې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وروستو راغلي دي مخکې په موسی علیه السلام راغلي وې چې هجرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کړی دی او هجرت هغه هم کړی و د فرعون نه تللی و مدین ته نو الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلا تکن فی مریة من لقائه د دې مفسرین دو قسمه معنی کوي د دې نه خو یا مقصد دا دی چې که چېرې دا آیات مونږ وایو د معراج د واقعې نه مخکې مکي خو دی خو که چېرې دا مونږ داسې معنی وکړو چې دا د معراج د واقعې نه مخکې راغلی دی نو الله پاک ورته پیغمبر علیه السلام ته په شک کې مو پرېوځه د دې خبرې نه یعنې ته یقین وکړه چې د موسی علیه السلام ملاقات به مونږ تاسو سره کوو ته به موسی علیه السلام سره ملاقات کې ته به ورسره ملاویږي په دنیا کې
او کچری دا منګه د معراج د واقعې نه پس وارو نو الله پاک وتوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې موسی علیه السلام په شپږم اسمان کې لیدلی نو دا جسمانی و دا روحاني نه نو دا په خوب کې و. په دې باندې ته یقین وکړه چې هغه موږ تا سره داسې میلاو کړی دی لکه څنګه چې ته په دنیا کې تا سره صحابه میلاویږي او خبرې اترې د سره کوي. وجعلناه هدى لبني اسرائیل او دکه موسی علیه السلام موږ هدایت لېږلی بني اسرائیلو ته دا موسی علیه السلام او د کتاب لکه پیغمبر علیهم السلام لکه څنګه چې ته موږ ذریعه د هدایت جوړه کړې. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وی پیغمبر علیهم السلام جمعه ته راغی چاردام ته کېناست اودس یې کړی چاردام ته کېناست او ټول اندامونه یو پیره ووینځل خولې ته یو پیره اوبه واچولې پوزې ته یو پیره اوبه واچولې مخې یو پیره یو لپې پې واچوله په سنګلو باندې یو پیره اوبه خویولې ورته یې ووایي دا هغه چاردام دی چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. صحابه ووایي انس رضی الله تعالی عنه ووایي موږ ته یې ووایي چې دا هغه چاردام دی چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي یعنی دا یو پیره دا فرض وي او په دویمو الفاظو کې ورته واجب وویل شي چې د دې نه بغیر مونځ نه کېږي. وایي په دویمه ورځ پیغمبر علیهم السلام راغی نو چې چاردام ته کېناستو نو هر یو هغه اندام چې پرونه یو پیره وینځلې نن دوه پیرې ووینځلې او دی وایي چې دا بهتر دی دا دوه پیرې وینځل اندامونه دا بهتر دی. نو چې په درېیمه ورځ راغی د ترمذي شریف حدیث مبارکه دی نو وی درې پیرې اندامونه ووینځل او وی هذا وضوئي دا زما اودس دی یعنی دا زما چردام دی دا زما طریقه ده. دغه لومبي ځل باندې چې کوم دی دغه واجب دی دا دویمه پیره باندې سنت دی او دا درېیمه پیره باندې مستحب دی خو دا زما طریقه ده. نو طریقه څه شوه دې ته بیا مؤکده وي دا سنت مؤکده به ورته مونږ ووایو چې دا درې پیرې پیغمبر علیهم السلام ورته وي دا د ټولو نه ښکلې طریقه ده او دا زما طریقه ده. نو پیغمبر علیهم السلام په څه طریقه باندې خپلو صحابو ته هغه ترتیب او هغه خبره وښوله لارې ورته وښوله په خپله باندې پریکټیکلي ورته وکړه او په دی ورته ونه ویل چې دا یو پیره چې کوم دی دا فرض دی او دا دوه پیرې چې دا سنت دی او دا درېیمه پیره باندې دا زما طریقه ده او دا مستحب دی نه ورته عملا وکړه هر ورځ باندې جدا جدا او دای په ذهن کې کېنولو چې دا درې پیرې ډېر زیات افضل دی او یو بنده ته عذر دی نو د هغه عذر دپاره پیغمبر علیهم السلام هغه یو پیره وکړو. د دې مسلې داسې ده لکه اوبه څښل او دغه شانتې واړه بول کول په ولاړه باندې جایز دي خو سنت نه دي. ولې دا سنت ټکي پکې موږ ولې استعمال کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي دي په ولاړه باندې اوبه څښلي دي په ولاړه باندې چې کوم دی نو هغوی واړه بول کړي دي خو دغه سنت نه دي دغه عذر دی. نو دغه عذر چې دی دا جایز شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه امامو نو په دې وجه باندې هغه د خپل امت دپاره دا یو طریقه جوړه کړه چې کله تا ته عذر نو خیر دی دغه دواړه ته په دې طریقه هم کولی شي خو ښه طریقې څه ده ښه طریقې ناسته ده. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام موسی علیهم السلام هم موږ لارښوونکي لیږلی وو. وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ګرځولي وو موږ په دغه بني اسرائیلو کې هم داسې خلک یهدونه چې فیصلې به یې کولې بامرنا زموږ د حکم مطابق لما صبرو چې کله هغوی صبر وکړو یعنی الله پاک د ائمو هغه کوالټي څه بیان کړه چې کله هغوی صبر کوي نو زه ولې د فیصلو کولو طاقت ورکړم او فیصلې څوک کوي څوک چې په اقتدار کي هغوی له ما اقتدار ورکړو. الله پاک وایي پټه خبره پکې دا پرته ده. په دې وجه مفسرین وایي خاص کر ثناء الله فانی فتوی صاحب او په تفسیر مظهري کې وایي چې د امام دپاره د کوم امام دپاره د لیډر دپاره درې خبرې ضروري دي چې په هغه کې درې خبرې یو چې کوم دی نو هغه به صبر کوي صبر عدل معصیت د معصیت نه به ځان صبر کوي دا نه چې په معصیت به صبر کوي یعنی په ګناه به صبر نه کوي د ګناه نه به ځان صبر کوي. دویم علی المصیبت په مصیبت باندې به صبر کوي چې په تکلیف پې راشي په هغه تکلیف باندې به
هغه صبر کوي، بل په خپل ذمہ دارۍ باندې به صبر کوي. نو پس د هغې نه به هغه امام کېږي. تاسو امامانو ته وګورئ که نه، زمونږ امامان حضرات کوم امامان چې هغوی په ځان باندې سخته تېروي، چې هغوی هغه تکلیف برداشت کوي، هغوی یو بنده ته دا نه وایي چې ستا چې کوم دی نو 50,000 شپېته زره تنخوا ده او ستا پکې د میاشتې ګزاره نه کېږي او ته ماله په فصل کې 1,000 روپۍ راکې او ته په فصل کې ماله دړۍ راکې، نو په دې 6 میاشتې کې به زما په دې دړۍ باندې او په دې 1,000 روپۍ باندې ګزاره وشي؟ نه، هغه دا نه وي، هغه صبر کوي. نو هغه الله پاک پای کې برکت کېږي. نو الله پاک وایي چې کله هغه چې کوم دی نو په هغه تکلیف باندې صبر وکړي، کله هغه ځان د ګناه نه بچ کړي. موږ امامتۍ ته څوک مخکې کوو چې زمونږ په نظر کې هغه صفایي، هغه د هر سینګ یو انسان چې کوم دی نو هغه صفا نشته، خو چې زمونږ په نظر کې هغه صفایي د هغه یو داسې ښکاره عمل نه چې زمونږ بدې شي. زمونږ چې امامتۍ ته کم کس مخکې کوو د هغه نه یو کار زمونږ د مزاج خلاف وشي، بیا موږ ورپسې مونځ کوو نه کوو ورپسې. حالانکې زمونږ فقه دا وایي موږ ته چې هغه سړی چې امامتي ولاړی دا زمونږ د فقه مسله ده، د فتوی مسله ده چې یو سړی چې امامتي ولاړی او بل سړی د هغه شته امامتۍ نه ووته، نو دا د منافقت نښه ده. په دې وجه باندې دا په امام پسې نفل جایز شوي چې تا په دې جومات کې ته راغلې او تا ځان له دلته مونځ وکړو، مثلا د ماسخوتن مونځ دې وکړو او امام راغی بیا، نو اوس تا خو فرض وکړو نو خو بس ځه که نه. نو دلته خو دې خلکو ته پته ولګېده چې بای د ځان له فرض کړي دي او د خو مونځ وکړو، خو چې ناشنا سړی هلته په شردام ناست دی ته خو پته نشته که نه. هغه وایي د دې سړي جوړ استاجي سره نه لګي، ځکه ده ورپسې مونځ ونه کړو. چې استاجي سره نه لګي نو دا د منافقت نښه ده. نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره تا ته فقې دا خبره جایزه کړه چې په دې استاجي پسې د دې الزام نه د بچ کېدو دپاره ته نفل نیت وتړه. نو ته د ځان د منافقت د هغه صفت نه بچ کا. نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام هغوی موږ امامان جوړ کړو. بل دا مصیبت به یو آسان مثال موږ درکو، یو آسان مثال به درته ووایم چې دې مصیبت باندې څنګه صبر کوي. یعنې په دنیا کې چې موږ څوک امام جوړو، امام لیډر ته وایي که نه مشري. نو موږ کوم لیډر خوښو چې هغه لیډر په خپله باندې ښه کرپټي بلا کرپشن وکړي، جیل ته لړ شي، چې روزي وایي ما ګورې ستاسو دپاره جیل تېر کړو، موږ ووټ هغه له ورکوو. موږ وایي دا سم سړی دی، دې جیل کې وخت تېرولی شي. او که یو سړی هغه جیل کې وخت تېر نه کړي، موږ وایي مړه دی جیل نه شي خوړی، نو هله څوک ووټ نه ورکوي. نو امام کې دا کوالټي ضروري ده چې هغه دی په مصیبت باندې صبر کوي. الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا تسلي ورکوي چې حضور دا مسئلې به پکې راځي، زه اقتدار هغه چا له ورکوم چې په دې باندې صبر وکړي. ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. بېشکه رب ستا به فیصله وکړي په مابین د دې کې په ورځ د قیامت په هغه مسلو کې چې دوی پکې اختلاف کوو. اولم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون. ولې دی ویني نه، دی لیدلی نه دي، دی تیر شوي نه دي. اولم یهد لهم، ولې دی لیدلی نه دي کم اهلکنا من قبلهم من القرون، چې د دوی نه مخکې موږ څومره اهل زمانه هلاک کړي دي. یمشون فی مساکنهم، چې دوی تېرېده کوي اوس د هغوی په کنډراتو باندې. هغه عادیانو سمودیانو به ځان ته څه وي، الله پاک وایي دوی د هغوی له سمې حصې ته هم نه دي رسېدلي. هغوی له چې ما کم افرادی قوت ورکړو، کم مالی قوت ورکړو، دی په هغې ګډې زیات ښکته دي. او الله وایي چې کله زما مخالفت کوم هغوی هلاک کړو. ان فی ذلک لآیه، نو د دې دپاره پکې هم نښه ده چې ګورې سم شی، د الله پاک احکامات ومنې او د الله قانون ته غاړه کېږدې. افلا یسمعون، دی اوري نه د الله د احکامات، دی اوري نه. اولم یرو، دی ګوري نه انا نسوق الماء، چې موږ راښکو یعنې موږ بوزو دا اوبه الی الارض هغه ځمکې ته الجرزې چې هغه اوچه کلکوي، چې هغه فصل نه کوي. فنخرج به زرعا، نو موږ ترېنه فصل راوباسو. الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د انسان کار هغه کوشش کول د توفیق زما کار دی. یو انسان دی په دې خبره باندې هغه نه خفه کېږي چې زه ډېر زیات زما دماغ کمزوري دی او زما دماغ یو خبره الي نه، زه قرآن نشم زده کولی، زه مونځ نشم زده کولی، زه مسله نشم زده کولی، ما ته څه یادېږي نه. الله پاک وایي دا زما کار دی. وګوره ورته هغه ځمکه چې هغه بلکل اډو څه کوي نه، په هغې کې اډو صفت نشته، چې موږ وغواړو
نو مونږ هغه طرف ته د خپل رحمت نظر وګو او هغه مونږ زرخیزه کو. نو الله وی دغه شانته د انسان دا عقل د انسان دا سوچ او فکر چې کله دی کوشش کی دا ول مونږ مضبوطو. مونږ خو د عقل په لحاظ سره لقمان حکیم منو چیر هغه ډیر زیات عاقل سره. خو د پیغمبر علیهم السلام په نیکیانو کې چې څومره عاقلان تیر شوي دي نو د هغوی په مخ کې لقمان حکیم اسم نه دی. یو پوچې غونته کې نکته به پکې درته زه ووایم چې د پیغمبر علیهم السلام یو نیکه دی موعید نومې دی په نیکیانو کې تیر شوی دی. د هغه څلور زامنو موعید چې کوم دی چې کله وفات کېدو نو هغه زامنو ته دولت ځمکه جدا کړه خو پناه خو یې ورته جدا کړه. یو ته یې وي دا سور پاکستان شو، بل ته یې وي دا شین پاکستان شو، بل ته یې وي دا تور پاکستان شو. نو چې کله هغه وفات شو نو هغوی په خپلو کې مختلف شو په هغې باندې. یعنې د هغه په هغوی باندې دومره اعتماد و چې به دی به د دې رنګونو نه ځان له پته لګي او دی به دا علي. نو چې کله هغوی اختلاف شروع شو نو هغوی د وخت قاضي له لړه او د قاضي نوم و افعا. او دا واقعه چې کوم دی نو دا الدمیری صاحب چې کوم دی نو حیات الحیوان کې راغستی را د افعا د لاندې دا افعا ویلی شي خامار ته. نو په دې افعا کې هغه دا مثال ورکړی دی. نو چې هلته کې لڼ خو پېژندو چې بای دا د معید زامن دي، څلور کسان دي. نو هغې ډېر زیات چې کوم دی نو قاضي چې و هغې ډېر دار مدار وکړو او ورلی فوراً چې کوم دی نو چیلې حلال کو، شراب یې ودره وغوښتو، روټۍ یې ودره وړه. خو یو کار یې دا وکړو چې مزدور یې ورسره ودرو نو وکړو او په خپله ترې لړ وي ګډه دې څه ضرورت وي نو بیا به ما ته ووایي. نو چې کله هغې هغه روټۍ خوړه هغه نوکر یې ورته ولاړو خوا کې نو هغه یو کس ورته وایي یاره دا خو قاضي صاحب دی نو زه خو دا نشم ویلی چې دی ما موږ له سپی حلال کړی دی خو دا چیلې چې کوم دی د ده نه ما له د سپي بوی راځي لکه چې دا د سپي وښي. خو قاضي صاحب به داسې نه کړي. هغه بل ورته وایي یاره دا شراب چې موږ کوم وڅکل که نه نو داسې ښکاري چې د شرابو دا اونه چې کومه ده دا د انګورو نه چې کوم شراب ایستي دي یا یې د کجوري نه ایستي دي دا چېرته په قبر باندې ولاړه وه. هغه نوکر یې حیران دی چېرته دا دې څنګه خبرې کوي. هغه درېیم ورته وویله دا روټۍ نه ده، د دې روټۍ نه ما ته داسې اندازه لګي چې دا روټۍ دغه چې دي وړو دا یو حیزې ښځې هغه ګلي دي. هغه بل ورته ووایي یاره ستاسو دا خبره خو صحیح ده خو ما ته خو د قاضي صاحب نه د سړي زوی ښکاري نه راته د خپل زوی ښکاري، دا خو ما ته ولې د زنا ښکاري. بس هغه چې کوم دی نه نوکر یې لړ اته وایي ولې وایي څه ضرورت دی ورته ضرورت نه وي مسلې دي وي خو داسې داسې وي او ورته وایي راځه چې معلومات یې وکړو ځکه چې دا خو د معید زامن دي قریشي خاندان دی او دا خو ډېر عاقلان دي په دې باندې خو شک نه دی پکار. لاول نه لړو چې د چا نه یې چیلې راوستې وو هغه ته یې وی دا راته ووایه چې دا چیلې چې دی دا تا څنګه لوی کړی دی. هغه ورته وی بیزه چې کومه وه نو هغه دې لا ډېر پوچې و چې مړه شوه نو په ده باندې موږ د سپی پیس کولي موږ کره سپی وه نو دې به موږ هغې ته پرېښودو. هغه شراب والا پسې لړ ورته وی یاره دا چې کومې ونې نه تا دا میوه راشي کولې ده دا ونه کوم ځای کې وه. هغه ورته وی دا ونه وی دا د هغې ونې شراب دي چې کومه ستا د پلار افعا ابن افعا نومې د پلار نوم یې افعا وی چې ستا د پلار په قبر کومه ونه ولاړه وه که نه دا د هغې شراب دي د هغې شراب ډېر مزېداري وي. هغه لړه په خپلې وینځې پسې چې کوم باندې وړه هغه ګلو هغې ته یې وی دې وخت کې وی ته چې ته په ماهوارۍ کې خو نه هغې ورته وی یمه ورته وی درې خبرې خو صفا شو خو دا زما خبره قاضي صاحب ورته وی مور پسې لړ ورته وی نخرې مخرې مه کوه خو یو خبر راته وکړه په مسله کې نه ختمه چې زه د خپل پلار زوی یم. مور یې غلې شوه ورته وی مسله ده راته هغې ورته وی یار وی ستا پلار هم قاضي صاحب و نو اکثر چې ته به د ورو به لړو 3 میاشتې 4 میاشتې به نه و چې ته دوبۍ ته سعودي ته ګیر چاپېره به چکرې والې او زما به ضرورت و نو وی زما نه به خامخا خیانت کېده. راغې ورته وی راځه وی دا خبرې خو رښتیا شوې چې اوس دا دې څنګه معلومې کړې دې نه تپوس وکړو
هغه ړومبي ته وویل یاره تا ته څنګه پته ولګېده چې دا چیلې چې کوم دی دې کې د سپي رش دی هغه ورته وی د حلال زناور چې کومه غوښه که نه نو په هغې باندې لاول نه د پاسه واز دی بیا غوښې بیا اډوکي او وی په مردارو زناورو کې سپی چې کوم دی نو د ده غوښه چې وي هغه لاول نه غوښې بیا واز دی نو بیا اډوکي په هغې کې واز د اډوکي او د غوښې ترمنځ دی نو چې ما کله دا شروع کړه نو په دې باندې د پاسه واز ده نه و نو چې ما غوښه واړوله د لاندې واز ده په دې وجه باندې ستاسو که خیال کړي نو اکثر چې سپی څوک ووایي که نه نو سړي له نقصان وکړي او هغه سپی هغه شانتې منډې وي ورته دا خبره خو رښتیا ده هغه بل ته وي یاره تا ته څنګه اندازه ولګېده هغه ورته وي شراب چې سړی څکي که نه نو شراب سړي له دوه مسلې حل کوي یو خو چې کم دی نو د هغه پریشانی ختمه شي او بل هغه لږ خوشحالي محسوس کړي هغه د دنیا غمونه وغورځوي نو دې ما له پریشاني خو ختم کړه خو یې ما له خوب راوسته نو ما وی چې یاره دا چېرته چې کوم دی ما له خوب راوسته دا داسې ځای کې را چې هلته کې څوک ګودري نو بیا خو قبر کېدی شي نو ورته وی بلکل صحیح ده ورته وی دا بل ته وی تا څنګه اندازه ولګوله چې یاره دا ښځه حیضه ده هغه ورته وی د هغې په لاسو کې ګرمایش ډېري نه ګرمایش نی نو وی د هغې د لاس اوړه نه خمبیره کېږي وی کلکي وی پتیري نو وی دا اوړه پتیرو په دې وجه ما ووایي چې یاره دا به حیضې کړي ورته وی زما په باره کې دې ولې داسې ووایي نو ورته وی ستا پلار له به چې کله مونږ رالو که نه مونږ به پلار راولېږلو ستا پلار ژوندی و نو یا به مونږ سره په روټۍ باندې کېناست نو هغه به مونږ سره ناست و به مونږ به یې روټۍ وخوړله نو بیا به پس د هغې نه پاسېده ځکه چې په خپله عزتدار او تا مونږ نوکر ته پرېښودو او ته لړې مېلمانه مونږ ستا و تا مونږ نوکر ته پرېښودو نو ته بې عزته یې نو مونږ وایي چې یاره غالبا ته اصلي سړی نه ته نقلي نو هغه ورته وی دا خبره به صحیح وکړه بلکل دا خبره زه منم دا د هغې د عقل اندازه وه الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یعنی د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام په خاندان کې ګوره داسې خلک وو الله وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نو چې کوم یو سړي کې عقل یې نه هغه د دې نه خبره والي چې الله پاک یو داسې ځمکه چې د هغې نه تیغ نه روځي هغه چې کوم دی نو زرخیزه کي نو یو داسې ذهن چې هغه ډلي نو چې هغه لږ غونته کوشش وکړي الله پاک وایي زما رحمت په ټولو یو شانتي ورېږي تاکلو منه انعامهم وانفسهم بیا هغه دوره ښکلې فصل شي چې تاسو هم ترې خورئ او د هغې هغه اضافي هغه بوس چې کوم دی نو ستاسو زناور خوري افلا یبصرون د الله دا قدرتونه وینې نه ویقولون دی وایي متى هذا الفتح یاره ته به کله غلبه کې ستا غلبه ته بس اسلام به غالبېږي زما ملګري به غالبېږي ان کنتم صادقین کم دې مونږ ته وښیه که نه که ته رښتونی یې قل حضور ورته ووایه یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم هغه زمونږ د غلبې رس چې کومه راشي په هغه ورځ باندې به بیا ستاسو ایمانونه کار نه کوي هغه ورځ باندې به ایمان راوړل تاسو له فایده نه درکوي ولا هم ینظرون او نه به تاسو ته بیا مهلت ورکړی کېږي چې هغه د قیامت ورځ ده زمونږ اصل فتح هلته کې ده دا دلته کې خو په موږ باندې عارضي تکلیفونه دي په مسلمان باندې عارضي تکلیفونه دا ختمېدو واله دي فاعرض عنهم حضور بس د داسې جاهلانو باندې ځان ناغرضه کا نظر انداز کدي چې څه وایي نه به وایي وانتظر او دی ته په انتظار کې اوسه چې د الله پاک هغه غصه کله چې کوم دی نو دی په دې دنیا کې هم په عذاب وي په آخرت کې خو به اسم په عذابېږي خو چې مهلت یې کله ختمېږي انهم منتظرون ځکه دی ستا په تمه دي چې پیغمبر علیهم الصلاة والسلام نعوذ بالله ډېر ضر به چې کوم دی نو هغه په تا باندې وفات راشي او دی به ستا نه خلاص شي نو ته ورته هم غوږ کېږده چې دی سره مونږ څه کوو بسم الله الرحمن الرحیم